ابو ذر رضی الله تعالی عنہ او د بلال رضی الله تعالی عنہ په میانس کې په یو شي کې اختلاف راغی خبرې اترې وکړې او ډېرې تیزې وکړې ابو ذر رضی الله تعالی عنہ په دومره تیز ورغی ورته فرمایي ای د تورې ښځې بچیا د تورې ښځې بچیا دا خبره داسې ده بلال رضی الله تعالی عنہ خفه شو تا ماله ولې داسې یو پیغور راکړه حالانکه بلال رضی الله تعالی عنہ و د تورې ښځې بچی خبشیان اکثر تور دي نو بلال رضی الله تعالی عنہ خفه شو ترې را روان شو دا خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چا ورسو چې د الله پیغمبره ابو ذر رضی الله تعالی عنہ بلال رضی الله تعالی عنہ ته دغسې وفرمایل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دواړه را وغوښته نبی علیہ السلام ته فرمي یا ابو ذر رضی الله تعالی عنہ تاسو بیا هم د جاهلیت خبرې کوئ نو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ خپله مرۍ دا یې داسې څملاستو د خپله مرۍ داسې خواره کړه سر مبارک یې خور که او بلال رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي یا بلال رضی الله تعالی عنہ ما تاسو له ډېر سخت تکلیف در رسولی چې تاسو ته ما وویله چې د تورې ښځې بچیا نو اوس راشه او زما په دې سړ باندې خپه کېږده تر هغه وخته پورې زما په سړ باندې خپه پرېږده تر څو پورې چې ته راضي شوی نه یې زه به ستا نه پاسم داسې صحابه